بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو امیر سبق نمبر 17 دی. نن به ان شاء الله موږ د حرف علامات وایو. د دې نه مخکې درسونو کې موږ د اسم علامات وی، بیا مو پسې د حرف علامات وی. اوس په ان شاء الله د فعل علامات هم ویلو، د اسم علامات هم ویلو، د فعل علامات ویلو. نن به ان شاء الله موږ د حرف علامات وایو. نو مصنف رحمه الله فرمای وعلامت حرف، وعلامت حرف او د حرف علامات، وعلامت حرف او د حرف علامات انس هغه دی. د حرف علامات هغه دي که هیڅ علامت چې هیڅ یو علامت فارسی کې وي هیڅ، او موږ په پښتو کې وایو هیڅ یو علامت نشته، یعنی بالکل پکې علامت نشته. نو فارسی کې هیڅ وایي، موږ هیڅ وایو. هیڅ یو علامت، هیڅ یو علامت از علامات اسم و فعل، د اسم او د فعل د علاماتو نه درو هغې کې نه بوت نوي. یعنی د حرف علامات دا دي که نه چې په حرف کې نه د اسم علامات وي، نه پکې د فعل علامات وي. د حرف کې نه د اسم علامات وي، نه د فعل علامات وي. د علامات مونږ وایو چې په د کلمې په شروع کې الف لام راشي، لکه الحمد، ٹھیک شو، الحمد. نو ګورې په شروع کې الف لام راغی، یا القرآن، نو دا الف لام راغی، قرآن، ٹھیک شو، القرآن. نو اوس دا ال چې دی که نه، دا په فعل کې هم نه راځي او په حرف کې هم نه راځي. په حرف کې د اسم علاماتو نه الف لام نه راځي. او د فعل علامت، د فعل علامت څه شی دی؟ د فعل علامت قد دی. په فعل باندې الف لام نشي راتلی او په اسم باندې قد نشي راتلی. نو ګورئ دا الف لام چې دی دا په فعل باندې ممنوع دی، او دا قد چې دی که نه دا په اسم باندې ممنوع دی، په اسم کې دا نه راځي. او دا قد هم په حرف نشي راتلی او الف لام هم په حرف نشي راتلی. په حرف کې نه الف لام راتلی شي، نه پکې قد راتلی شي. اوس د اسم علاماتو کې مونږ ویلو دویم اسم چې حرف جر فی یا من یا علا یا الی، ٹھیک شو. نو دا حروف جاره دي، حروف جاره دا د اسم علامت دي. د اسم په شروع کې لګي او اسم لزیر ورکوي، لکه فی المسجد، وګورئ مسجد دی اخري دال لزیر ورکو. من البیت، ٹھیک شو، دی بیتی تی لزیر ورکو، دی اسم لزیر ورکو. علی الکرسی، د کرسی اخري لزیر ورکو. الی السوق، بازار پورې. نو ګورئ د سوق دی اخري قاف لزیر ورکو. نو دا حروف جاره د اسم په شروع کې لګي. وګورئ دا اسم دی، د په ابتدا کې دا حرف جر لګیدو. دا کرسی اسم دی، د په شروع کې حرف جر لګیدو. دا بیت اسم دی، د په شروع کې حرف جر لګیدو. مسجد اسم دی، د په شروع کې حرف جر لګیدو. اوس دا حروف جاره دا فعل سره ممنوع دي، فعل کې حروف جاره نه راځي. د فعل په شروع کې حروف جاره بالکل نه راځي او د حرف په شروع کې هم نه راځي. ٹھیک شو. اوس هم حروف جاره وي چې دا په فعل کې هم نه راځي او په حرف کې هم نه راځي. اوس د فعل یو بل علامت وایو چې د فعل په شروع کې به سین راځي، سین، لکه سیضرب. اوس دا سین نه دی، سین دا د فعل سره خاص دی، د فعل خاصه ده، د فعل علامت دی چې د فعل په شروع کې به سین راځي. نو دا نه په اسم سره دا سین راتلی شي، نه حرف سره دا سین راتلی شي، دا حرف سره هم نه راځي. ٹھیک شو. دغه شان سوفه چې دی، سوفه دا هم د فعل علامت دی. سوفه یضرب. اوس دا سوفه نه اسم سره راتلی شي او نه دا د فعل سره حرف سره راتلی شي. دا سوفه او سین او قد دا د فعل علامات دي. دا علامات د فعل د علامات نه په اسم کې راتلی شي نه په حرف کې راتلی شي. اوس وګورئ د اسم علامت کې مونږ ویلو چې په آخره کې به تنوین وي، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش به وي. تنوین دا د اسم علامت دی، لکه کتابون، ٹھیک شو. وګورئ آخره کې تنوین دی. قلمون چې دی دا د اسم علامت دی. وګورئ دا تنوین دی پکې. دا قلمن هم راتلی شي، قلمین هم راتلی شي، دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وای. نو دا تنوین دا د اسم علامت دی، دا نه د فعل سره تنوین راتلی شي او نه د حرف سره تنوین راتلی شي.
نو کته یو اعتراض په ما کې چیرې د فعل سره خو تنوین راتلی شي لکه تنوین ترنم نو تنوین ترنم صرف د اسم سره هغه ترنم برابرولو د پاره راځي نور په فعل باندې تنوین حرام دی په اسم په حرف باندې تنوین حرام دی تنوین صرف او صرف د اسم علامت دی ٹھیک شو اوس د دې تنوین 15 قسمونه دي 15 قسمونه ٹھیک شو خو یو ته وای تنوین تنکیر دغه شان تنویر تمکن دی تنوین تمکن دی تنوین تنکیر دی او یو دو نور تنوینونو نمونه دي او یو پکې تنوین ترنم دی نو دا ترنم د اسم سم راتلی شي فعل سم راتلی شي فعل سره د فعل علامت خو نه دی د اسم علامت دی خو د فعل او د اسم هغه خپلو کې په اشعارو کې دا صرف تنوین ترنم راځي په نور څه کې نه راځي اشعارو کې صرف هغه ترنم برابرولو دپاره راځي ټیک شوه نو دا تنوین چې دا نه په فعل راځي او نه په حرف راځي دغه شانته د فعل یو علامت ته د فعل علامت دا چې حروف جازمه لم لما لام امر لا نهي ان شرطیه لم لما لام امر لا نهي ان شرطیه دا د فعل په شروع کې لګي د فعل په شروع کې لکه لم یضرب او اخري حرف له پیش ور کوي دا اصل کې یضربو دی یضربو خو د په شروع کې چې حرف جزم ولګي نو بیا مونږ دا بیا لم یضرب ویل کېږي دا بیا په د اخري دا پیش لري دا جزم کوي نو د حرف تزک د لم تزک حرف جزم وای چې دا د فعل اخري حرف له جزم ور کوي ځکه د حرف جزم وای نو لم شو لما شو لام امر شو لا نهي شو ان شرطیه شو د فعل په علاماتو کې دینه مخکیش په لسم درس کې مونږ د فعل په علاماتو کې ویلي دي چې حروف جازمه دا صرف د فعل سره خاص دي او د فعل په شروع کې لګيږي نو اکثر علما وای دا حروف جازمه په فعل داخليږي یعنی د فعل په شروع کې چې لګي نو اکثر علما په خپل اصطلاحاتو کې وای یاره وای دا په فعل باندې داخل شو یعنی د فعل په شروع کې ولګي نو د فعل باندې داخل شو دغه شان حروف جاره مبارکه وای علما وای یاره دا په اسم باندې داخليږي مطلب دا دی د اسم په شروع کې لګيږي نو علما په خپل اصطلاح کې وای یاره وای دا په اسم داخليږي دا ټیک شو دي نو دا حروف جازمه چې دي کنه نو دا په اسم باندې حرام دي ناراضي او په فعل باندې حرام دي په فعل باندې ناراضي نو دا حروف جازمه دا د فعل خاص سره د اسم او د حرف سره دا ممنوع دي په اسم او په حرف باندې ناراضي اوس د اسم علاماتو کې یو علامت دار چې اسم به مضاف راځي مضاف اسم مضاف راځي لکه مثلا غلام دا غلام مضاف ته او زیدین مضاف الیه غلام زیدین نو ګورئ دا غلام مضاف ته نو دا مضاف د اسم خاص سره دا د اسم سره خاص دي صرف اسم مضاف راتلی شي فعل مضاف نشي راتلی او حرف مضاف نشي راتلی ٹھیک شو اوس د حروف په د فعل په علاماتو کې بل علامت وایو چې ضمیر مرفوع متصل دا د فعل سره خاص دي دا صرف د فعل علامت ته چې ضمیر مرفوع متصل په فعل باندې لګي نه دا په اسم باندې لګي او نه په د حرف سره لګي دا صرف د لکه ضربتا لکه ضربتا ضربتی ضربتو دا اوس ضمیر مرفوع متصله دي دا ضربتا دا د ضاد را با د فعل سره دا تا متصل شو او دې ته ضمیر مرفوع متصل وای دا فاعل دی دا تا فاعل دی ضربتا تا وخل وکړه نو دا تا چې کنه دا تا چې کوم زتا ته اشاره کوم چې تا وخل وکړه نو دا ته پدې کې فاعل نو دا تا په باره کې دی ٹھیک شو کوم مؤنث صحیح چې هغه ته چې تا وخل وکړو هغه ته بار به ضربتی راځي او که زه ما وخل وکړو ضربتو به راځي نو دا ضمایر دي دا ضمایر د فعل سره متصل وي ملو متصل معنی چې جوړو وي ور سره ملو وي ور سره یو ځای وي ور سره او یو منفصله وي هغه د فعل نه جدا وي جدا ٹھیک شو نو ضمیر مرفوع متصل دا د اسم علامت ته دا د فعل علامت ته نه دا د اسم علاماتو کې راځي او نه دا د فعل د حرف سره لګي دا صرف د فعل علامت ته د فعل نه خدا نشانی ده اوس په اسم کې مونږه د دې ټولو د علامات مونږ ویلې دي نو حرف یو داسې
داسې کلمه ده حرف داسې کلمه ده چې نه پکې د فعل علامات راتلی شي دا کوم علامات چې دي نه پکې دا راتلی شي او نه پکې د اسم دا علامات راتلی شي نو دا حروف بیا دوه قسمه دي مونږ ان شاء الله وایو به څو ته حروف عامله وایي حروف عامله چې په اسم کې عمل کوي او څو ته حروف غیر عامله وایي حروف غیر عامله چې عمل نه کوي ٹھیک شو نو اوس حروف عامله کې دا حروف جارم راځي او دغه مونږ شعر ویلو باو تاو کاف لام واو منذ مسخله رب حاش من علا في عن علا حتى الى نو که تاسو چرته وایي چې موږ حروف عامله او په غیر عامله باندې ځان پوه کو نو زمونږ چې کوم د علم النحو درسونه دي کنه په هغه کې تاسو غالبا 147 نمبر درس کې وګورئ زما په خیال چې هغه کې حروف عامله دي او حروف غیر عامله هغه زما په خیال په 176 نمبر درس کې دي تاسو دا وګورئ هغه نه شروع کیږي نو حروف عامله او غیر عامله که تاسو په دې باندې د مخ کې نزان په اول غواړي او تاسو وایي چې دا موږ مخ کې وګورو دلته کې د ویلو نه په دغه کې را روان دي ان شاء الله تفصیلی را روان دي په نحو میر کې خو که تاسو وایي چې د دې نه مخ کې موږ وګورو نو علم النحو چې کوم زموږ درسونه دي تاسو په هغه کې کته شي غالبا د 147 تی 146 نه شروع شوی دي او یو څو درس دي بیا حروف غیر عامله 176 نه شروع شوی دي او زما په خیال 180 پورې خو شاده سي دي نو حروف عامله او غیر عامله نو حروف بیا دوه قسم دي ټیک شو عامله غیر عامله نو حروف د حرف علامات چې دي کنه د حرف علامات هغه دا دي چې نه پکې د فعل علامت وي نه پکې د حرف د اسم علامات وي نو پوه شه چې یاره په حرف کې نه د فعل علامات شته نه پکې د اسم علامات شته نو حروف بیا خپل ذاتی یو څو قسمونه دي ټیک شو هغه د دې علامات نشته علامت دا د حرف چې نه به دا د اسم علامات قبلی او نه به د فعل علامات قبلی بس دا د حرف تعریف دی حرف څه ته وایي د حرف علامات سری نو ته دا ورته ووایه چې یاره د حرف علامات دا دي چې نه دا د اسم علامات قبلی او نه د حرف علامات قبلی ان شاء الله مونږ به یو دغم تیارو یو تمرین به تیارو چې په هغې کې به مونږ بیا پیژنو چې یاره اوس په دې کې اسم کم یو دی حرف پکې کم یو دی فعل پکې کم یو دی ان شاء الله دې وروسته درس کې به مونږ بیا یو تمرین ځان له جوړو او هغه زمونږ په دې نحو میر کتاب کې نشته اب مونږ ځان له جوړو چې هغې کې مونږ اسم وپېژنو فعل پکې وپېژنو او حرف پکې وپېژنو نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام